نو ګوره دا کوم خبره چې دیو کړله چې دې خبره خو حسن بصری هم کړله هغه د کفر او د ایمان کې د واسطې قایل دی مونږ یې ګوره یو شی چې مطلقاً د کفر چې مطلقاً ذکر شي دا غینا داګیر کافر مرادي داګیر کافر پیژنې چې او کفر پړه کې پټ نه ګرځي پټاګه وایي د سیما او دې سره نه ځان ته ساتل د دې نو قران کریم کې اول د مؤمنانو واسطه سورۃ بقره کې بیا د چا واسطه اول د چا واسطه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك آخر کوي ولا لا ذم من ربهم أولئك دا په یو آیت کې څنګه ده ان الذين سواء عليهم او دا دومره کلک چې دا خنزیر زامن او چې سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ما تاسو وي دا ګناه نه ده وي دا اوله درجه یو درجه ده بیا بل درجه ده بیا بل درجه ده اخر کې مهر جباریت وته وي اې چې پړ باندې کنه ولګي بس بیا د امکان د ایمان ختم شي خدا څوک نشي ولې چې د دې کافر امکان د ایمان ویلې څوک نشي او الله ته پته ای چې دې شي حد تر رسیدل له دې حتی نو هغه چې دا څوک دي دا نه وي چې دا کومه د کافر دی ته ته چې څه کنه کو پوښې به چې څه کوي دا نه مؤمن کېږي دا خدای دې خدای دې کنه نه څه نشي ویلې ها الله پاک ته دا د کفر معیار معلوم دی چې دا کومه درجه ته رسیدل هغه د سوی بیا مهر جباریت نو هغه په ځړ باندې ولګي دا مهر جباریت والدي پډاګه کافر ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله د جباریت مهر لګول له على قلوبهم تدي پړنو باندې على قلوب ها او د هر کوم لارې د علم چې ټولې بندې او پسې یذهو من الناس دا څو آیتونه دي دیار له آیتونه سو دا ولې بل خارج دغه نظام بچکول آسان دي دې نظام څه بچکه د وحود میدان ته جنگ روان دي او دا چې د بلا زامن دي چې د ټول مخکې روان دي پټه مشوره کړل چې دا د اسلام دویم عظیم جنگ دی دشنه په کومو دا د اسلام سره دا عظیم جنگ دی راشن نن چې په دې کې د شکست خوري نو خبري یو ځای په سره لاړو بیا وایي بیا واپس تاسو خو د دې خلکو سره جنگيږي دا یې سره جنگ ګران دی خوشې به اسباب نشته بل څه نشته بیا په لار کې واپس رئیس المنافقین سوق عبد الله ابن ابي ابن لا ابي سوقو او سلولي سوقو مور دا څه ته ولې شه هغه ما ته وی نتا ته مې کتابونه ګوره خوشې به دا سلولي سوقو دا مور چې دا هر غاړي په پیژنې دا خدمت انسان او د دې بیا الله پاک مسلمان کړل د چا د دې دا غزنمو هغه عبد الله نو هغه یا رسول الله تر دې پورې تر اخره پورې چې داغه باندې ته جنازه په وکا نبی رسول الله ورسول کو پر سره یو لړکو د کفن د پاره او وېدا په یو ټیم کې د ځکه ځان مسلمان کوګه او د ځابان څخه پیغمبر سم ترشه داغه جامع نه پوره کېده نو څور کړی دیم د بدن نه غټو هغه غټو دا پاسن د دون ور سره او دیم د جامع دور جامع ورته ها قرض په نبی رسول الله باندې پوره چې زما تر جامع ور کړی و ترې چې دا قرض کم خلاص کم او شی به هغه ور کړی او به څو او خدای پاک چې لا تصلي څنګه دی خبر حال لکه څه کوا تر اخره پورې دا هو حکم یا رسول الله فرینا دې یو حرکت څه د مسلمان نه لري فهمه چې اضرب عنق هذا المنافق دې سلام وي اذا څنګه خلک وایي چې خپل مسلمان وایي وسره به خلک وایي چې خپل مسلمان وایي او چې دب دې په کوی دو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوهې چې دا کافر دي ولیکن ظاهر هغه څه هغه دا جبه دا کلمه دای څه ګرځول دای د فرض ده او د جلب د حقوق اسلامیو د مسلمان د حقوق او د دفع د ضرورونو هغه د پر اعتراض وکړل
خبر نه پوه شئ دا خپل ظاهره کلمه ګوي دا ډال جوړ کړل د چیز لپاره چې څوک راځونه خلکو به سرمن اړه اتخذوا جنتا دغه دا جوړ کړل اتخذوا جنتا صدوا عن سبيل الله کار دا چې دی خلک د ایمان نه سګي صد کې د ایمان نه ګور دا چې ده کنه دا وضع په ځای کې راغلی نو دا کله چې کفر مستقل کې صرف کېږي چاته کامل نو د دې دا دلته د یو قسم الكفر د کفر سره څه مقابله کړل بیا مې تاسو ته یو خبره زموږ نزاعي ده کما حسن بصري او بل خبره ده چې هغه مرتکب د کبیره د دې منافقین سره حساب دی مونږ وینا دا ګر جنگ دی او هغه دا واسطه په ثابت کړه یاره واسطه ثابت کړه نه او دې په داخل کو دا اصل ته شو کو ما تاسو ته سره ست نمبر کې وایي کنه حاصل دا چې حسن نه جانو انما يثبت الواسطه بين الايمان ونوع الكفر الكفر بطريق الجهل ومعتزله اغض الواسطه فما بين ذمه الايمان وذمه الكفر نو فيكون اعتزالا ده مذهب نه اعتزال شو لانه لا يثبت مذهب المال لان الفاسق عنده منافق داخل في الكفر لان النفاق نوع من الكفر ودخل شو اوس لا شيء مخفي اصلي خبر من فوق فكان الاصلح ان تموت صغيرا دا چاته ویلو الله پاک په وړوکې مې هوشه په اوره تنکې نه حل کړې مړ مې کړې ولې سګلو شه سمدان جوړې دو ها څه سمدان جوړې دو بیا به کافر شه بیا به جهنم ته تللی په دې نه بچ کړې په دې وخت کې مې خیر د دنیا غلغله نه لاړ ژوندۍ نه لاړ لیکن بچ فكان الاصلح لك ان تموت صغيرا دلته علامه خیالی په دې کې په دې معتزله کې خپل اختلاف ذکر کړي یو ذهب معتزله البصره دې مقابل کې رسول راځي وذهب معتزله بغداد یو د بغداد معتزله دي او یو د چا هغه دې اختلاف کړل پوښه د چا الاصلح لك ان تموت اذا اصلح څه معنا ده تاسو ګورئ استقرار بګنيسته ذهب معتزله البصره الى وجوب الاصلح في الدين اصلح في الدين بمعنى الانفع چې په دې د لپاره کوم شي انفع ده او دلیل دا وایي چې الله پاک دې بندلا کوم شي دې د لپاره نافع ده د دین په لحاظ دا ول خدای په کور نه کی دې بندنه خدای په کور نه کی نو یا به الله پاک ته پته نه جو الله پاک له جهل ثابت شو یا به پته یې هو اجن اور کې جو بغیر شو او الله پاک د بخل نه او د عدم علم د جهل نه د دوه نه منزه ده لہذا زره د خامخا د په دمن الله پاک باندې واجب ده د اصلاح په دین زمانه وکړه انفع او دا ولې په الله پاک واجب ده دلیل څه وي چې ولې نه ورته یا ته علم نو جهل ده ایا علم شته اوس سره د علم نه ورته نو سره دا په خپل وقالو ترکه دا چې نه ورته خدای پاک پریدي یا بخل له کعلم وتی او یا صفدا یا جو نسبت د جهل ده کنه علم دی او یجب تنزيل عن ذلك اوس ما ته ګورم دا هغه د دې په د دې زموږ د بصره په مقابل کې هغه رسول دی او ذهب معتزله کوم یو بغداد د من کې دا خودي بصریان معتزلیان چې دي د خپل من کې بیا فنجبا جبای اعتبر في الانفع جانب علم الله تعالی ګوره تاسو نه د دې دلیل نه معلومیږي کوم دلیل نه یا به علم د الله پی او یا بنای نو څه شي معتبر کو جبای ها وایکنه علم د الله تعالی فاوجب ما علم الله تعالی نفعه ته ته پته و چې د په دې کې نه پې دی ورته څه پته تو غیر اعتراض وکړو خو الله د الله تعالی علم کې شته چې دا ورته څنګه وښنما ها چې لویږي نو څه کېږي با دې به کافر شي دې به دوزخ ته به لاړ شي نو ته معتبر کو فاوجب واجب کو په الله پاک باندې دې جبای ما علم الله تعالی نفعه
فلزمه ما لزمه نو چې لازم شو په دمانه هغه غټ اعتراض چې لازمه چې اعتراض شو په دمانه اته چې هغه بل تاسو کوي کړو چې انفاق علم د الله تعالی کې دا په الله پاک واجب شو نو دا سره دې چې دوران ته ولې راځو دغه چې کم کافر کنه شرع کافر شو هغه مور کې وجره وکړ نو په دمانه اعتراض دا فلزمه ما لزمه دا لازم شي په هغه شی چې دای بام د پر د اعتراض د عظمت ته چې دې لوی اعتراض راځي شو او دا قرآن کې راځي کنه چې ما کله ابهام راځي د پر د چا د تفخیم او د تحویل د پر تاسو دا ویل کنه پوښې په مسلمانی فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني فغشيهم ما غشيهم څوک دې یم دا څنګه من اليم مقدم کړل فغشيهم ما غشيهم نو ډوب ګرو دی هغه چې ډوب ګرو دی هغه څوک او لوش د چاغیمو دا چا مثال کوي په قوم د چا د فرعون هغه قبطیان چې هغه دغه سروانو ټول لاړو ډوب وبعضهم لم يعتبر او په دې بسلیانو کې ځین معتبر نه کو ذالک دا دای معتبر ځینو خلکو دا معتبر نه کو انتظار تاسو يعني بعض معتدل لم يعتبر جانب علم الله بل قالوا يجب على الله ان يعرضه للصواب صبر خبر ده وای چې ما دا ګورئ چې دې چې وخت ورسي چې ثواب حاصلول شي څه دا کوم وخت ورکوال کې ثواب لغي چې اعتبار د اعمال الله دې نه وړي کې منځونه کوي په مور پلان په کار دي د مون په دې وړي کې مون شهادت کوي او ثواب به چاته ملایږي په مور پلان لکه دې قابل دی چې دې ثواب او بس مرو ته چې منځ کا پلان ورته منځ کا بچا سبق لا لاشه بس ثواب هغه ته ملایږي ته هغه سره مکلف دی یو ښه کار کوي دا وړي کې عادت کوي په مانځو دا وړي کې ته د وخت دی چې ښه سبق دی وای نو دا چې ګورو دې 10 نمبر راشي دا ګوري دا بعضهم كان لم يعتبر في ذلك وزعما أن من علم الله تعالى من كفر تقدير فيجب التعريض إياه للصواب دا وي كان چې تعريض د ثواب څه مطلب شو چې بالغ کی چې بلوغ ته ورسي بلوغ ته ورسي نو دې 10 نمبر ته ګورئ یعنی بعض معتزله او د بصری لم يعتبر جانب علم الله بل قالوا يجب على الله تعالى ان يعرضه للثواب چې دې څه معرض د ثواب ته کله رسي سره وای کنه چې بلوغ ته ورسي واپس لا شي شرح ته حاشیه د کتاب نفس کتاب ته وبعضهم لم يعتبر في ذلك وزعم ان ما من علم الله تعالى منه الكفر على تقدير التكليف هيك دې مکلف کما جو دې کافر شي يجب تعريضه اياه للثبات فلزمه ترك الواجب في من مات صغيرا ورکه ولې ورګندې چې وخت ولې نه رسو چې دې قابل د ګټلو د ثواب خوشي کړي نو په دې ځای سره بیا وایي شو نو په دې یو شان سره شو او بل شان سره وایي شو وشو وذهب معتزله بغداد معتزله تلي الى وجوب الاصلح في الدين والدنيا معا او في الدين ولو كان او دې شوی په دین او دنیا کې معا په معنا د چا سره بمعنى الاوفق في الحكمه والتدبير چې دا الله تعالی داغه د حکمت او د تدبیر سره کوم شی مناسب دی نو په دې پر ولا ارجعهم شی دا د موضوع په دې شی سره نورځي چې الله پاک د حکمت او تدبیر سره دغه مناسب و خلاص دی الله شی ادا شرغت کی سو فسموا سموا وسموا دیو په سنتو باندې تلو او د جماعت د صحابه کرامو اتباع کوله پوښې په او نو د دې نوم کې خو د شو اهل سنت والجماعت او دقه اشاعره دي مطلب څه نه اشاعره ټکي به اشاعره بل نه ښه اشاعره چاته وي دا ارجام دي ما هم به څوک راړو هم به څوک راړو بعض اشاعره دي اشاعره دوی برحال هذا هو المشهور في ديار خراسان دوی دا نوم متصوب وي وای په دیار د خراسان کې عراق کې او په شام کې خراسان دا ټول لږه دا غزنی والا تر ترها د غفور دا ټول علاقه خراسان ده
اورې بلخ بخارا سمرقند ترمذ دا ټول علاقه او دې خو دا بلخ نه دی مزار شریف چې دلته خو کې کله دې ما بلخ زړه ته تلای ما او یو کویو دومره یخ یو کوی کنه لکه وورج د خاور د مکه نه راوځي کویو او دې کوی دي دلته کې بسوم کوی دي کوی دي کنه ورشه چې دوبو کې وتا جوړي اورې نو چې یو راو باسي ابل په وخت روانه ورته کې زر درکار کوم کېږي او تاسو بل کې امداد هم کوي عجیب طریقه کوي وای نو دا خراسان د عراق او شام او اکثر اثر او فی دیار ما وراء النهر او په دیار د چا کې ما وراء النهر کې د نهر نه مراد نهر جیحون دی او جیحون او دته څه ته وایي د نهر ته دا چې دې ته قندوز نه ووري قندوز نه نو مخه ته چې د نهر نه دغه نه ووري کنه دې څه نو مې څنګه وایي نشته جیحون وته وایي کنه او د افغانستان په اشتراک سره شوی دا څه ما څه کوم دی از ګجارتي ها بدخشان د دریاب ته د سیند ته سوې درمیان تاجکستان او قندوز ها امو څه څه دوی دریاب د دریاب د لپاره د په پل باندې ولاړ ما دا چې بېږي لکه زمونږ دا غنه دا اباسین چې دی اباسین وته دا چې دی اباسین نوم سیواله دا د بدخشان د غرونو راوځي او د چې تل او د افغانستان نو اندر تاجکستان افغانستان تر منځ د قندوز سره چې لکه دا کوشي او د مزار سره ترور دی نو مخ ته بلاشه بیا جو دغه حیرتان دی حیرتان خارګوټه هم ته دی او مخ ته ترمذ دی امام ترمذی رحمت الله د جمعتونو د مناری ما په خپل سترګو لیدل او ما سره والی سی وو والی سی هغه ته را پاسه کنه دی روسیان پر دغه پراته ټول تاجکستاني مسلمانانو او واو چې روسو کنه دا یو را پاسه سلام کلام ما سره وکړو مسلمان مګر چې دغه پراته دا باړو د پروتو پاره کې پورا هو را پورې طالبان ما دغه ته نه محمد رجب توالیو دې ته استاد خو نشته ضرورت نشته موږ نه څه کوي دا خپل بارډر ساتي موږ سره او د دې پل په منځ کې جاله چولې د وس پني د تکي دا خو کې چړې نه سوته ها کانټا تا د څوکړې دوی ځخې بګه چولې نیم پل د دیوله د نیم پل پر چنارم کنه یره د دومره د مکه ته کوته د جهون ته اورې د دنیا کې درې ولې د جنت د غنري یو نیل یو فرات او یو جیهون او بل سیحون زمونږ د دریای سیند په اټک دی پل چغې دی کته چې کوم دا کوم دی سیحون سیها او تمول او یو جیهون دی د اموج وته او یو دریای څوک دی نیل دی د په مصر کې دی او یو دریای څه شي دی فرات دی دا په کوم ځای کې دی وایي په ځان بوګي ښا زاده ګورا او د دته ګورې چې په دیار د ماورا نه مراد ده نه ارسنه جماعت هغه ماتوریدی دي اصول دي اصحاب د ابو المنصور سوق دي ماتوریدی او ماتورید دته ماتوریدی وي ابو المنصور ماتوریدی وي ماتوریدو د قريه من قرى سمرقند دی نو د غټ خار ده استخار ده او د په خاطر او کله راغی ته ماتوریدی او بین الطائفتين په مابین د چا کې دلته اشاعره چاته وي نما اشعریه وته نو ما ته یې څوک ته اشعریه وي او ما چې کوم خبره نور کتابونو کې دلته چې اشاعره عام ده هغه ته اشعریه وي او بعض اشاعره ټول ته دښوا دلته دغه ته وي او ما ته قید مقدمه او بین اختلاف بعض مسائل ده لکه مسله د تکوین ما بشره کې ته دلته پنځه مسلې تقریبا یا دلته په حاشیه کې لیکلي چې په دې کې سو کوم مسله د تکوین مسله تکوین شو دا څو مسلې دي ها څو کې پنځه مسلې څو کې په غټ دي او وړي نو په حساب کې پنځه رسته دي ها فقال اهل الحق ها